ښځه په دې طریقه باندې شوق کې راځي او ګرمه معامله کوي. راځئ مینوال تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چیرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. ښځه عزتمنو په دغه طریقه باندې شوقیه راځي او بیا داسې ګرمه معامله کوي. عزتمنو همیشه دپاره ښه یو کس خواهشات دی چې یعنې زه د ښځې سره یعنې داسې قسم یعنې معامله وکړم او چې زړه مې یعنې سپک شي. عزتمنو دغسې د ښځې خو هم دغه شانتې شوق دی چې څنګه عزتمنو د سړي دی، نو عزتمنو دغه ښځه د بل چا سره یعنې تللې وه، په دغې وجې باندې چې یعنې خپل خاوند ورسره یعنې معامله نشو کولی او بیا ښځه مجبوره شوه چې د بل چا پسې لاړله او هفته په هفتو غیبه وه چې کله چې دغه ښځه کور ته راغله نو دغه شانتې خبرې وکړې او ویې ویلې چې یعنې ته زما خواهشات نشي پوره کولی نو زما د ستا یعنې کور نه کېږي. اخر دغه سړی ځان کې مجبوره شو او ویې ویل چې اخر داسې څه چل دی په ما کې. عزتمنو دغه خاوند یې لاړلو ډاکټر ته یا حکیم ته، هغه ته یې ټولې خبرې وکړې او ورته ویې ویلې چې دغه شانتې ما ته خپل کورواله دغه شانتې خبرې اترې وکړلې. عزتمنو دغه حکیم خو هم ډېر سخت خیانت شو چې ته خو یعنې ځوان یې څه بوډا خو نه یې چې تا ته داسې خبرې کوي، خو د دې هر څه نه دا معلومیږي چې د دې ښځې یعنې ته نه یې خوښ او د دې ښځې د واده نه مخکې چې کوم یو کس سره لینډ دی نو او خوښ و نو هغه کس سره دا یعنې خوشحاله ده. د دې خبرو نه دا پته لګي چې تا سره خوشحاله نه ده. عزتمنو داسې هېڅوک هم نشته ده چې یعنې ښځه داسې شوق کې راځي. دا ټول هر څه دروغ دي، خو د ښځې عزتمنو د واده نه مخکې چې د چا سره لینډ دی نو کوشش کوئ د واده نه مخکې ورسره راول دا خبره صفا کوئ، د هغې نه بعد ورسره بیا یعنې واده کوئ. دغه شانتې عزتمنو ډېر کورونه وران شوي دي چې دغه سړی اوس هم عزتمنو د دماغو لیونی دی او په اسپتال کې پروت دی د دغې د وجې نه چې د خپلې د ښځې د لاسه. زموږ د سره تر ننه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.